اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمال اسلام عزت بند مسلمانان رونو اللہ رب کائنات عز وجل سرزما پا کامل ایمان خوشحال کا د ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند شپې ورځې شروع دي، اخیرنۍ شپې ورځې دي. الله تبارک و تعالی د ماہ رمضان شریف دا روزې عبادتونه، تلاوتونه، تسبیحات، ذکر اذکار، درودونه، خیرات، صدقاتونه مولا کریم د ټول په خپل دربار قبول او منظور وګرځي. بختور سړی هغه دی چې په ماہ رمضان کې په الله تبارک و تعالی ځان بخلی وي او دې کې عبادت کړی وي، ذکر اذکار، درودونه، تلاوتونه یې کړي، ښه اعمال یې پکې کړي وي. بهر حال ماہ رمضان به بیا هم راشي او موږ او تاسو به یا نصیب په دنیا کې یو یا به نه یو. نو ښه طریقه دا ده چې انسان په دې شپو ورځو نه ښو ورځو نه ځان خبر کړي او ځان پوه کړي. نننی درس چې کوم دی هغه زما د وړوکي اختر د مانځه په باره کې دی چې یاره اختر راشي، اکثر خلکو نه طریقه د اختر د مانځه هیره شوې وي یا په هغه ورځ باندې که سنت عمل کولی هغه د خلکو نه هیر شوي وي. د هغې مختصر د هغې باره کې درس دی. حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې د اختر په ورځ باندې سنت عمل دغه دی چې انسان غسل وکړي، پاکې صفا جامې واچي، خوشبویي ولګوي او د وړوکي اختر په ورځ باندې یو 3 کجورې تاق کجورې چې کوم دی وخوري او عیدګاه طرف ته او یا مسجد طرف ته د اختر د مانځه دپاره را روان شي. نو په لاره چې دی را روان وي نو دی به ذکر کوي، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دی وی، یا بل یو ذکر دی کوي او عیدګاه ته او جماعت ته چې را روان دی نو په یو قدم مده 10 نیکۍ یا 100 نیکۍ ملاویږي. نو کله چې عیدګاه ته راشي یا مسجد ته راشي دی به په ادب احترام باندې کینی او بیا خطبه به اوري، بیا به د اختر مونځ چې کوم دی ودرېږي. د اختر د مانځه مختصر طریقه دا ده چې کله امام په مصلی باندې ودرېږي او صفونه برابر شي نو طریقه دا ده چې کله امام نیت وکړي نو مقتدیان به هم نیت کوي. نیت کوم د اخلاصه 2 رکعاته د وړوکي اختر واجب مونځ کوم سره د واړو تکبیرونو په دې حاضر وخت د حاضر امام پسې خاص خدای تعالی را محمد کعبې شریف پرلو کو الله اکبر. کله تکبیر تحریمه الله اکبر وشي امام به وی سبحانک اللهم، مقتدیان سبحانک اللهم ولا اله غیرک ته ورسیږي. دلته به احتیاط دا وي چې 3 تکبیره به کېږي. امام با غوږون لګوتې وړي الله اکبر به کي، غوږون لګوتې وړي لاسونه به پرېږدي، مقتدیان به هم لاسونه پرېږدي. دویم تکبیر به کوي، غوږونه به ګوتې وړي او بیا به لاسونه ښکته پرېږدي. دریم تکبیر به کوي، غوږونه به ګوتې وړي او بیا به لاسونه پرېږدي. بیا به امام اعوذ بالله بسم الله وی پټه او هغې نه پس به سورت فاتحه الحمد شریف وی، سورت به وی، یو رکعت به مکمل شي. په دویم رکعت کې چې امام کله رکعت ته پورته شي الحمد شریف به وی او بیا به سورت وی. د سورت د ویلو د رکوع نه مخکې د رکوع ښکته کېدو نه وړاندې به امام بیا همغه شان 3 تکبیره کوي، مقتدیان به هم کوي. لاسونه به غوږونه له وړي او بیا به لاسونه ښکته کوي. 3 تکبیره به وشي، په 4م تکبیر به امام رکوع ته ښکته شي. بیا به په دغه طریقه باندې مونځ چې کوم دی تکمیل ته ورسیږي، مونځ به پوره شي. د هغې نه پس په تکبیرونه ووایي، امام به بیا دعا وغواړي د ټولو مقتدیانو دپاره، د ټول عالم اسلام دپاره به
دعا غوښتي شي ټول په دعا کې شرکت کړي، د هغې نه پس په یو بل سره ملاقات وکړي. دغه د اختر د مانځه داسې مختصره غوندې طریقه ما ستاسو د وړاندې پیش کړه چې تاسې بار بار یې واورئ، نو انشاءالله په دې به ستاسو بیا ذهن خلاصیږي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک یو ځل د اختر مونځ وکړو او د اختر د مانځه نه پس بیا خپل ځای ته لاړو، خپل کور ته په یو کمره کې ځان بند کړ او ډېر زیات جړل خلک به ملاقات ته صحابه کرام دوستان خپلوان به راتلل او دې مبارک به په کمره کې ځان بند کړو، جړل به ملګرو صحابه کرامو ته چې قربان مو ستاسو ملاقات دپاره راغلو، د اختر د خوشحالۍ ورځ د تاسو ولې جاړئ؟ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک وفرمایل هذا یوم العید وهذا یوم الوعید، دا هغه ورځ ده چې چا ورکې په دې میاشت مبارکه کې عبادتونه او تلاوتونه او تسبیحات او ذکر اذکار او درودونه او نیک اعمال کړي، د هغه دپاره د اختر ورځ ده، د خوشحالۍ ورځ ده. او چې چا ورکې منځونه او دسونه عبادتونه نه کړي، هسې روژه ساتي، د هغه دپاره د وعید ورځ ده، د هغه دپاره د خفګان ورځ ده چې د هغه روژې قبولې شوي نه دي. بختور سړی هغه دی چې روژې یې قبولې شوي. نو عمر فاروق صاحب څونه لوی هستي او لوی سړی او د لوی مقام خاوند او هغه بیا په دې ورځ باندې جاړي، په دې باندې جاړي چې آیا زموږ روژې به قبولې شوي او که به قبولې شوي نه وي. اختر د خوشحالۍ ورځ ده، خو داسې عمل په دې کې پکار دی چې الله خفه نه کړي او شیطان خوشحاله نه کړي. الله تبارک وتعالی خوشحاله که او شیطان په دې ورځ باندې خفه که چې ټوله میاشت روژه نیولې وي او تکلیف دې برداشت که او بیا په دې ورځ کې چې کوم دی داسې یو عمل تا نه وشي د اختر په ورځ باندې چې تا الله تبارک وتعالی خفه کړي ټول عمل دې ضایع شي. داسې یو عمل نه دی پکار، داسې یو عمل پکار دی چې په دې ورځ باندې چې هغه تا ته فایده ورسیږي او ستا د لاس او خپونو داسې یو عمل واغشتی شي چې ستا ژوند او زندگی ورسره ښایسته شي. یوازې لباس اچول نه چې سړی لباس واچي او ښه لباس وچي اختر ورځ ده، نه، داسې طریقې سره چې کوم د لباس واچوه، ښه لباس واچوه، مزیدار لباس واچوه، ښه زینت جوړ کا، خو شیطان له پکې مخه مه ورکړې، شیطان له پکې مخه ورکړې، رحمان خفه کې او شیطان خوشحاله کې. داسې عمل نه دی پکار. د یو بل سره چې کوم دی همدردي کول، ناسته کول، ولاړه کول، دا یو همدردي ده، دا ښه کار دی، احسن طریقه ده، دې کې هېڅ ممانعت او قباحت نشته. دریم د اختر په ورځ باندې دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او یا داسې طریقې سره چې څوک ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په حدیث مبارکو کې دا راغلی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا چې څوک د اختر په ورځ د اختر د مانځه نه پس 300 کرتې ووایي، دا یو وظیفه ده او ځان سره یې واخلې، ډېره فایدهمنه ده. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، یا نیمه وایي چې سبحان الله وبحمده، داسې وایي، یا پوره وایي چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. چې پوره وایي نو ثواب به نورم زیاتېږي. نو سوچ دا 300 کرتې ووایي د اختر په ورځ باندې او خپلو مړو ته ثواب وروبخي یا نورو مسلمانانو ته ثواب وروبخي. الله تبارک وتعالی د دې انسان د دې عمل ثواب هغه مردګانو ته ورسوي او یو زر کرتې زر نورونه چې کوم دی الله تبارک وتعالی د هغې قبرونو ته داخلوي. چاته چې ثواب وربخلی وي 1000 نور د هغه قبر ته وررسیږي. دونه برکت او فضیلت د اختر په ورځ باندې دا کلمه لري. ها او چې کله دا ویونکي وفات شي، دا ویونکي کله وفات شي او دا کلمې ویلي وي او دا تسبیحات او ذکر یې کړي او 300 مرتبه ویلي وي، الله تبارک وتعالی به د قبر ته هم 1000 نورونه داخلوي او دی به په قبر کې خوشحالي او پریشانۍ مصیبت او تکلیف د عذاب نه محفوظ وي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم
دا ځان له ډېر فضیلت لري، ډېره ښه کلمه ده او ډېر برکت دی په دې کې. اسم ویل پکار دی، د اختر نه پس هم ویل پکار دی چې یو سل کله ته وی د ورځې نه ستا به رزق دې سره فراخه وي او د اختر په ورځ دغه فضیلت دی. ها نو عزتمندو مسلمانانو، اختر د خوشحالۍ ورځ ده، د خیر او د برکتونو ورځ ده او چا چې نیک اعمال کړي الله تبارک وتعالی هغه ته د هغې ثواب او اجر ورکوي. لکه یو سړی چې مزدوري وکړي او بیا د مزدورۍ نه پس هغه ته دیاړي میلاویږي، نو دا هغه ورځ ده چې تا ته به د دې دونه عبادتونو او تلاوتونو او تسبیحاتو د دعاګانو د ذکرونو په رمضان کې د نیکو اعمالو اجر او ثواب به د اختر په ورځ تا ته میلاویږي. داسې طریقه ونه کړي چې د خپل ثواب او مزدورۍ نه محرومه نه شي. الله دې مونږ ټول دینداره کړي. الله کریم دې د ماه رمضان شریف دا بزرګ شپې ورځې چې تېرې شوې او تېرېږي الله دې قبول او منظور وګرځوي او مولا کریم دې د چا چې روجې قبول شوي، د چا عبادتونه تلاوتونه تسبیحات او ذکر او عبادتونه قبول شوي، مولا کریم د هغې دا قبلېدو په خاطر دی الله زموږ هم دا روجې قبول او منظور وګرځوي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.